د کتاب وارث شو. مونږ هم د کتاب وارثان یو. جماعت کې بلا قرآن مجیدونه پراته دي. قرآن سره زمونږ واسطه سره په جګړه کې په دې لاس کې هودل. نن به زما په خیال څوک نه داسې په دې دومره کسانو کې 2 یا 3 کسان دي چې هغې سار د الله کتاب راغستی او دی لوستی. په دې څوک څه کوي؟ روژه کې راخلي بس. یا چېرته څوک مړ شي نو هغه سره یې کیدي په کټ کې. اگر که د ټول عمر ګوتې نه دي وړلي خو قرآن به ورسره خامخا ځي. دا اصله چې دی بچ شي دی ملعون دی څه لوج کوي خو لعنتي دی. 80 او یا 80 کاله کې د الله کتاب له ګوتې نه دي وړلي نو داسې ګپ دی چې په دې طریقه تاسو مړي بخئ. د کور نه یو زنانه وځي نو د هغه د قرآن د سوري د لاندې وباسي. اگر کالته کې اجلاګان ګډي د بې حیایۍ حد دی. ډولۍ روانې هغې ښځې سره هم قرآن مجید موجود دي او رستو چې کوم دی سړي او ښځې ګډ وډ ګرځي. دا خو اسلام نه دی. مونږ خپلو عملونو ته اسلام وایو. حال دا اسلام نه دی. دا خو د هندوانو رسم نه دی. دا د هغې تهذیب دی. دا د هغې ثقافت. و دا بدعمله خلق قرآن هغې ته خلف وایي. یو خودی دا الله کتاب پرېښود نو څه شروع کړل؟ یاخذون عرض هذا الادنی. د دنیا سپي دنیا پورې اړم دی. پیسه ګټي په هر څه چوګټله. څوک پوډرې خرڅوي. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ حرام کړی دی مہر البغی. د بدکارۍ پیسې الله حرام کړي. وثمن الکلب د سپي پیسې الله حرام کړي. د سپي خرید فروخت حرام دی. دارنګې جوارۍ پیسې حرام دي. په نشه باندې ګټلې شوې پیسې حرام دي. دا خلک لګیا دی اوس دا الله او د رسول ته دعوت ورکړي او نسوار هم ټګوي. ښکلی کار کوي. الله او رسول ته دعوت ورکړي سګرټ هم خرڅوي. الله او رسول ته دعوت ورکړي ګیر اخري په هغې پیسې اخلي. دا حرام کوي. دا ناروا دي. څوک چې په معصیت پیسې ورکوي دی هم ګناهګار دی. او څوک چې پیسې اخلي دا هم ګناهګار. دې ته وایي یاخذون عرض هذا الادنی. ملاوټ کوي او په پیسې ګټي. ناپ تول کې کمی کوي او په پیسې ګټي. دې ته وایي یاخذون عرض هذا الادنی. د دنیا سپیرې بس هر څنګه چې ورته ملو شو جیب ډکوي. بینک بیلنس سیوا کوي. ادې په دې نه پوهېږي چې ادې ورته تپوس کېږي. لن تزولا قدمي ابن آدم. قیامت پر ورځ انسان والا خپل خپې نه اوچتې کړې خو زولې به نه چې تپوس به دې کوي. یو دا چې عمر کې دې څه کړي. تاله ما څه عمر درکړو 10 کاله 20 کاله 30 کاله 50 50 اتیا تاسو کړي. دا نه تپوسي چې ما یې وکړې ده نه دا الله د رضا دې څه کړي. اکه کول دی نه په کم مقصد دې کړو. ریا او پکې خلکو نظر کې ځان خرا وستلو کنه الله راضي کولو. انسان درو خیال ته نشي ویلی. یو تپوس پای 3 تپوسونو کې دارې چې تا سره کم مالو نو دا تا من عین اکتسبه دا تا په کومه طریقه ګټلو. دا لومبی تپوس دی پیسې ګټه په سیر پیو کې 2 سیر اوبه واچوه د پیو په نوم خرڅېږي. هغه هم لا خلک ګزاره کوي. فاسفیټ یې پکې چولي درته. فاسفیټ کې اوبه واچي هغه سکي ډېر غټ پیروي کوي. خلک ویډیو مزیدار پیږي. نایټریټ فاسفیټ پیژنې هغې نه جوړوي پی خلک.
دا پدې ملک کېږي دلته هندوان اوسېږي 2 نمبر دوائے څوک خرڅوي مسلمانان خرڅوي که نه امریکې والا خرڅوي دې ته وایي یاخذون عرض هذا الادنی دا کارونه پرې دا ګناهونه دي د کتاب وارث شوې خلا مسلمانې نو اوس کوشش دا کوه چې حلال خوري حرام خور نه بعض احادیثو کې راځي چې ربما شاسا اغبر ډېر کرتی او سړی سره ببري ګیرم ببري دوړي مړي پکې پرتی حالت ډېر کمزوري داسې خلکو باندې الله ډېر رحم کوي ظاهر نه معلومیږي چې ډېر غریب سړی ډېر ښه سړی دی نو دې لاس پورته کی او دعا کوي یا رب الله وی انا یستجاب له زه ولې خبرو منم خېټه کې چې سپراتی لري مردار دي مانا خلک تپوس کی زموږ دعا نه قبلېږي ورته ګناه پرې راغلی دې کیسې یو ته مې وویل وقارېد زه خو ګناه نه کوم نو ما یې په ما مه وایه چې ته څه ګناه کوې خو ځان سره سوچ وکړه چې ته څه ګناه کوې تجربه دا ده چې د هغې خلکو ته په دین تکلیف رسیږي هغې ته مزه نه وي په عبادت کې څوک چې ګناهګار وي د چا په شا چې پیټ دی د ګناهونو هغه ته لمونځ کې تسکین نه میلاوي هغه ته په عبادت کولو د زړه تسلي نه میلاویږي او کو نشه نه ته خفګان هم نه خپل علاج وکړي هر ګناه دا نه ضروري چې زموږ علم کې دی راشي ستا زړه کې به تکبري غرور به یې پکې نور انسانان به ځان نه نیچ ګڼي سپک به یې ګڼي دا خو نن سل په سلو کې مسلمانانو کې موجود دا ګناهونه نه ښکاري خلکو